الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته. وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأصفياء بلا اختلال. وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العالمين پمن او تاسو باندې لوی انعام او احسان دا کړی دی چې په تمام مخلوقات کې اشرف المخلوقات انسانان پیدا کړی. بل به فضل انعام احسان الله پاک پمن او تاسو دا کړی دی چې په انسانانو کې دین اسلام باندې پیدا کړی. بل بھی فضل انعام او احسان اللہ پاک پمن او تاسو دا کړی دی چې په مسلمانانو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړی. بل بھی فضل انعام احسان پمن او تاسو باندې دا کړی دی چې په عقایدو کې په عقیدات اهل السنه والجماعه چې کوم نجات وال جماعت تی په هغه باندې پیدا کړی. بل وی فضل انعام احسان پمن او تاسو باندې دا کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو مطابق د جمعې د مانځه د پاره په جمعات کې د ناست توفیق را کړی دی. الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیرنی پیغمبر د قیامت د ورځې پورې را اولېګو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبات په دنیا کې د بل پیغمبر راتل بن شو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چا اللہ پاک کم کتاب ورکو قرآن مجید دا اخیرنی اسمانی کتابو چی اخیرنی پیغمبر تا ملوشو اخیرنی امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغی کتاب اخیرنی کتاب دی امت اخیرنی امت دی او پیغمبر اخیرنی امت دی دا دی پیغمبر پر رہنمائی کی پدغ اخیرنی کتاب باند ایمان روڑل او عمل کول دا دا مسلمانانو دا پارا کامیابی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چا اللہ پاک کم دین ورک دا اللہ پاک وقت دین اسلام دی او دا نبی علیہ السلام امت دا اللہ رب العالمین پنیز او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنیز باندی افضل امت تی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیز دا ٹول پیغمبران اخیرانی نبیم او تاسو دا ٹول امتن اخیرانی امتی نمانگو تاسو دا نبی علیہ السلام امت دا ٹول پیغمبرانو پا امتنو کی اخیرانی امتی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دی نبی علیہ السلام فرمائی کم وقت پوری ز جنت تنیم داخل شوی اگے وقت پوری بل پیغمبر جنت تنشی داخلی دی کم وقت پوری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت جنت تنی داخل شوی اگے وقت پوری بل امتی جنت تنشی داخلی دی منگو تاس اللہ پاک پدا امت کے پیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اسلام دا پارا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاگردانو دا دین اسلام دا پارا دیر قربانے او سختے تیرے کھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لس کالا ابتدائی دا نبوت پا مکہ مکرمہ کی دیر دا تکالیف او دا مشقتنو دا زندگی سرمخشو دا کافرانو دا طرفنا دا نبی علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرامو دیر مشقتن اوشو نبی علیہ السلام امام الانبیاء رحمت للعالمین زمان استاذ دا دین دا پارا دیر تکالیف دیر مشقتنا دا کافرانو ظلمنا برداشت کرل لیکن دین اسلام خدمت یہ برقرار اسات کلچی اول سم کال دا نبوت چو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین دا معراج سفر ورکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زو یوشبا دخبل ترور امہان رضی اللہ عنہا کرو دیم دا وقت دا نبی علیہ السلام ہجرت تشبگ میاشت پاتی دا میاش دا جمہور مفسرین او دا مورخین دا وینا مطابق دا رجب میاشت و اویشتم تاریخ تی دی وقت کے نبی علیہ السلام فرمائی کہ دو فرشتی یو جبریل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام دا کوٹے پچت باندرا کس چل دا کوٹی چت سیری شو او دا دوارا فرشتے راغلی زیرا پاسولم حرم شریف تے بوتلم حتیم کے جسم لاستم ادشم او پدی کی جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام زما سینہ سیری کڑا زڑے تیرا اوستو او اغی سر دا سونے دا سرو زری او خانکو پاگی کے دا زمزم پا اوبو باندی اوینزو او پملائی را لمہر نبوت ہم تازکو دا دین بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا دی سری او براق سپن راتیوی چی پدی براق باندی با تو اس دی سفر بکے براق پدی وقت چی نبی علیہ السلام سرے دو براق لگونتی مستی اکڑا جبریل السلام ورتوئی تا تا پترا تا باندې تردی دم پوری چا سورلی ندا کڑی او پتا باندې چه سوک سورلی کئی اگا امام الانبیاء دی رحمت للعالمین دی ددن بعد با ہم پتا باندې سوک سورلی نکئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی براق باندې سور شو براق دادا دی خرنا لگن تی غٹ او دا اسنا ورکوٹی یو جنتی ساروی دی یو جنتی سورلے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدے براق بانے سور شو جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و سردی دا یو روایت مطابق اغیہم دا جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام سر پا براق بانے کی ناستل
براق دومره تیز رفتارې سره ځي څومره چې نظر لګي براق روان دي یو ځای راورسېدو ډېرې زیاتې کجورې دي نبي علیه الصلاة والسلام ته جبریل علیه الصلاة والسلام فرمایي دلته کوز چې لږ نفل وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوز شو او په دې ځای کې نفل وکړل جبریل علیه الصلاة والسلام ته وایي دا کوم ځای دی وایي دا مقام یثرب مدینه منوره ده ته په دې ځای ته راځې دې ځای ته به ته هجرت کې د دې نه بعد تېرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه الصلاة والسلام وایي دلته کوز شه او لږ نفل وکړه هغه ځای کې هم نفل وکړل نبی علیه الصلاة والسلام تپوس کې دا کوم ځای دی وایي دا وادي سینا ده په دې ځای کې موسی علیه الصلاة والسلام سره الله رب العالمین خبرې کړې وي دا هغه وادي سینا دی په دې ځای کې د نبی علیه الصلاة والسلام نفل وکړل د دې نه بعد په براق باندې بیا سور شو روان دي په لاره باندې یو ځای راورسېدو نبی علیه الصلاة والسلام ته بیا جبریل علیه السلام وایي دلته کوز شه او لږ نفل وکړه جبریل علیه الصلاة والسلام په وینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې نفل وکړل بیا تپوس کې دا کوم ځای دی وایي دا مدین دی دې کې شعیب علیه الصلاة والسلام محنت کړې دي موسی علیه السلام دې ته راغلی او دا هغه مقام دی چې دې کې شعیب علیه الصلاة والسلام مبعوث شوی په دې ځای کې نفل وکړل د هغې نه بعد بیا کېناست سورلۍ باندې بیا مزل کوي بیا ورته جبریل علیه السلام وایي دلته کوز شه لږ نفل وکړه هغې نه بعد چې نفل وکړل سورلۍ باندې کېناست مزل کوي تپوس یې وکړه دا کوم ځای وایي دا بیت اللحم دی په دې ځای کې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د بیبي مریم علیه السلام نه پیدایش شوی دا د عیسی علیه الصلاة والسلام ځای پیدایش دی عیسی علیه السلام په دې ځای کې پیدا په لاره باندې ځي یو ځای کې وکتل یو بوډا د آواز وکړو نبی علیه الصلاة والسلام ته جبریل علیه السلام وایي ګوره ورته ما بیا یو بوډۍ ده هغې آواز وکړو نبی علیه الصلاة والسلام ته جبریل علیه السلام وایي دې ته ګوره ما بیا وفرمایل چې دا بوډا دا شیطانو د خپل ځان ته مایله کولی او دا بوډۍ دا دنیا وه څومره چې د دې بوډۍ عمر پاتې دی دومره ټول عمر د دنیا دی د دنیا دومره لږ غوندې فاني ژوند دی لکه د دې بوډۍ ژوند چې څومره پاتې دی بیا درې کسان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړو السلام علیک یا او السلام علیک یا آخر السلام علیک یا اول السلام علیک یا حاشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا جبریل علیہ السلام وی دی له جواب ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړه یہ تپوس کدا کم دا سوکو وی دا یو ابراہیم علیہ السلام یو موسی علیہ السلام او یو حضرت عیسی علیہ السلام پتا باندې سلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلا ربان جی پر روایت مسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سری ډیره کې سره تیرېدو په دې ځای کې چې وی قتل یو قبر دی په دې قبر نظر شو حضرت موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام په دې قبر کې ولاړ دی مونږ کې عند کتیب الاحمر نبی علیہ السلام فرمای اوس په دې روایت کې دا راغلل چې موسی علیہ السلام په قبر کې د معراج پښپا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید چې مونږ کوي او دې بل روایت کې دا راځي چې موسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړو نو په دې کې مفسرین او محدثین ذکر کوي چې موسی علیہ السلام په اعتبار د جسد عنصری سره په دې خپل قبر کې ولاړو او مونږ کو موسی علیہ السلام ژوند دی په خپل قبر کې څنګه چې زموږ د مسلمانانو عقیده را چې پیغمبران په خپل قبرونو کې منځونه کوي پیغمبران په خپل قبرونو کې ژوند دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون پیغمبران په خپل قبرونو کې ژوند دي او منځونه کوي موسی علیہ السلام منځ اوس دې بل ځای کې نبی علیہ السلام ولید او سلام وکړو نو د دې ځای کې حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ذکر کوي چې نبی علیہ السلام دا روح دا موسی علیہ السلام دا روح مبارک متشکل شو په صورت د جسم مثالی سره او موسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره خبرې وکړي هم کلام شو د دې نه بعد په یو ځای باندې تیریږي چې وی قتل سکسان دي چې دا غي نوکان د غوخي نوکان د اوسپنې دي او د خپل ځان نه د مخونو نه غوخي په دې خپل نوکانو د اوسپنې په نوکانو شوکي او د خپل خېټې نه د خپل سینې نه غوخي په دې خپل نوکانو شوکي
نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام نه تپوس کو دا څوک دي؟ وایي دا هغه خلک دي چې دوی د نور مسلمانانو غوښې خوري، دا غیبت کوي، په نور مسلمانانو تهمتونه لګوي، دا هغه خلک دي ګویا چې دوی خپلې غوښې د خپل ځان نه شکوي او دا خوري. بیا په یو بل جماعت تیر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې یو جماعتو چې باغی باندې تیرېدم، یو دریاب دی، باغی کې یو سړی د لامبو وی او هغه کاڼي رالی کاڼي خوري. نبی علیہ السلام تپوس کو دا څوک دي؟ وایي دا ستا د امت ستخواره دي چې دوی ظاهرا وایي چې موږ دنیا خورو، د دنیا مال خورو، حقیقت کې دوی د جهنم دا کاڼي او د جهنم دا اورونه په خپلو ګېډو کې چې نن زموږ د مسلمانانو حالات ټول د سود معاملات دي او بعضې پکې لا سود دپاره بانې لټوي، سود به کوي او بانې به لټوي. یاره چې ما خدا خبره نه وه کړې، حالان کې سود کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ګناه کبیره ده. او قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي کم سړی چې سود کوي دی د الله رب العالمین سره د جنگ اعلان کوي، دی د الله پاک سره د جنگ دپاره تیار شي. سود کول دا ګناه کبیره ده. نن زموږ د مسلمانانو د ملک نظام ټول په سود روان دي، نن زموږ د مسلمانانو ټول بینکونه دا په سود باندې چلیږي. ستاسو خیال په دې بینکونو کې دا خلک پیسې کېږي او باغی والا ګټه راځي، دوی وایي موږ له پې منافع راځي، منافع نه راځي، دا پې تاله سود راځي. ستا د ملک ټوله قرضه دا په سود باندې چلیږي. نن زموږ او ستا د مسلمانانو وطن کې څومره تجارت چې کېږي، څومره غټ کاروبارونه کېږي، په دې ټوله کې عموما د سود کاروبارونه وي. او بیا تپوس موږ مسلمانان نه کوو چې دا سود کول څنګه دي. بعضې مسلمانان سود کوي چاته وایي نه، اوس که سود کې الله دی ویني، دا الله پاک پیغمبر ارشادات یاد کا، د جهنم سخت ورځ یاده کا. اوس خو ستا خیال داري چې ما سره د مال دی دا ډېرېږي. قرآن کریم کې فرمایي الله پاک یمحق الله الربا ویربي الصدقات، د سود دا مال الله پاک ختمي. سود مال در سره دی، چرته به د شپه په آرام نشي، چرته به د ورځ په آرام نشي، چرته به د زندګي په آرام باندې نشي. ستا خیال به دا وي چې ما سره ډېر مال دی، لیکن ستا کار به پې نه کېږي، ځکه به د سود وي، حرام مال دی، په دې کې برکت نشته، ستا کار به پې نه کېږي. بیا په یو بل جماعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تېرېدو، خلکو به فصلونه وکرل، په یو ورځ کې به واپس را وشکول، هغه به پاخه شو، هغې به دوی ته په یو ورځ کې فصل ورکړو. نبی علیہ السلام فرمایي دا څوک دي؟ جبریل علیه السلام وفرمایل دا ستا د امت مجاهدین دي، دوی د الله د رضا دپاره جهاد کوي، د کفارو په مقابل کې جنګېږي، خپل مالونه خپل ځانونه د الله پاک د رضا دپاره قرباني کوي. د دې دومره فایده را لکه دوی چې دا فصل په یو ورځ کې کري هم او په یو ورځ کې دوباره بیا کټ کوي هم. بیا په یو بل جماعت باندې تیریږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل، یو کس دی بل سړی ولاړ دی، دله سر له کاڼي راچي، سر یې چخڼي شي، څنګه چې دا کاڼي لرې شي دوباره سر یې بیا جوړ شي، دوباره دا کاڼي راواچي او دا معامله په ده باندې شروع ده. نبی علیہ السلام تپوس کی دا څوک دی؟ وایي دا هغه خلک دي چې دوی به په منځونو کې سستي کوله، منځ به یې نه کولو، د دې سرونه به داسې چخڼي کېږي څنګه چې د دې سړو دا سرونه چخڼي کېږي. نن موږ مسلمانان منځونه کې ډېر بېکاره یو. مسلمانان خو نن اسم ډېر په زوال او ډېر په کمزوري د ګناهونو په ماحول کې روان دي، لیکن د منځونو حال دا دی چې یو منځ جمع سره وکړو نو موږ فخر کوو نن مې یو منځ جمع سره کړی دی. بعضې مسلمانان نه داسې وي چې ته جمعې په جمعې منځ کې، او بعضې مسلمانان داسې وي چې هغوی د سره د جمعې منځ هم نه کوي. بعضې مسلمانان داسې چېرته ملګرو جماعت ته بوت د منځ کې کني منځ نه کوي، او بعضې داسې وي چې تکلیف او خفګان پې وي منځ کوي، او چې خوشحالي پې راشي لږه راحت پې راشي بیا منځ نه کوي. دا زموږ د مسلمانانو حال دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د مشکات شریف دی، کم مسلمان چې غواړي چې په مصیبت کې د الله پاک زما دعاګانې قبول کړي نو دې په راحت کې د الله پاک نه ډېرې دعاګانې غواړي. او چې پتا خوشحالي ده الله ته خپل ځان محتاج کا، که تکلیف در باندې راغی الله به دعاګانې قبلوي. نن موږ مسلمانان یو، که بیماری راشي تکلیف راشي دعاګانې کوو، غم راشي دعاګانې کوو، و چې کله راحت او خوشحالي وي نو بیا دعاګانو ته اوزګار نه یو.
بیا عبادات او توزګار نه یو بیا خپل ګناهونو کې مصروف یو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل قوم باندې تیرېدو هغه قوم داسې چې د هغې شرمګاهونه دا پسخا مردارو چیرلو باندې پټو او هغې داسې سریږي لکه څنګه چې زناور په ځمکه باندې سري نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کوئی دا سوکتی وای دا هغه مسلمانان دي چې دی زکات نه ورکي موږ مسلمانان یو ان زکات ته باندې لټو کنه لټو یرجی زما خدا سے مسله دا داسې ما شل قصې پیدا کو زکات چې نه ورکي انجام ډېر خطرناک دی بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو خلق باندې تیرېدو په یو کټوي کې په هغه وخت پر تر مزیدار صفا هغه دی نه رالي او کچا بدبیدارا خراب وخدا هغه وخدي رالي او هغه وخدي خوري نبی علیہ السلام تاسو کې دا سوکتی وای تا استاد امت زناکار خلق دي چې وادي کړي خپل پاکه نیکان بیبيان وی او د پردو زنانو سره وخت او د هغه مسلمانان زنانه دي چې خپل خاوندان وی په حلال نکاح سره او هغه دی پرېږدي او د پردو نارینه سره وخت تیری دا د دې انجام دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ډله تیرېدو چې د هغې سره چې د هغې وښکي او د هغې ژبې دا په قینچانو باندې کټ کولی شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کی دا سوکتی وای دا استاد امت دغه عالمان دي چې خلکو ته نصیحت کوي لیکن خپل په عمل نه کوي نن زمونږ د مسلمانانو علماو حال الله پاک دې رحم وکړي مسلمانان خلکو ته وای غلا نه کوي مسلمانان عالمان لیکن بیا په خپل علما غلا کوي علما خلکو ته مونږ وایو چا سره به دوکه نه کوي علما به دوکه وکړي کاروبار بکئی او په کاروبار کې به خلکو له دوکې ورکړي علما یې مونږ وایي چاته به دروغ نه وي عالم به دروغ به وایي عالم طالب یو نیټه درکړي او چې کله مسله شي بیا مسله جدا وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې شپه باندې حال وکړو الله پاک دې موږ او تاسو دغه حال نه اوساتي د دې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسېد بیت المقدس ته ورسېد دا حالات او قتل په یو ځای کې ډېر زیاته مزیدار خوشبو د خسته هوا لګي نبی علیہ السلام تاسو کې دا خوشبو د سره او د هوا د سره وای دا جنت دی او پتا باندې خوشبو د جنت او لګیدل یو بل زمانه تیری کې ډېر زیاته بدبو او ډېر ګرم هوا تیز هوا چلیږي نبی علیہ السلام تاسو کې داسې دی وای دا جهنم دی او دا د جهنم هغه بدبو دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج پښپا باندې دا حالات او قتل مشقتنا او تکالیف د دین اسلام د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر کړ نن زموږ د مسلمانانو دین موږ سره قدر ځکه نشته موږ تکلیف نه دی برداشت کړي موږ د آخرت تیارې تغافل یو موږ د دنیا په مزو کې مصروف یو موږ د مور پلا قدر هیر کړی دی د علماء قدر هیر کړی دی د دین قدر هیر کړی دی آخرت هیر کړی دی دا ولی موږ مسلمانانو باندې نن د دنیا محبت غالب دی حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته نه دی کتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته نو کتل موږ مسلمانان دا ګناهونه چې کو دا د دنیا د خاطر کم از کم د آخرت تیاری وکړو دا ټیم ران اسی تیری آخرت کې بل الله په دربار کې موږ څه جواب ورکړو موږ به څه وایو او یو خو زموږ د ملک حالات الله دې رحم وکړي تاسو باندې دې خبر یا به خبر نه زمنګ د دې پیایې په دې محکمه کې یو ډېر لوی افسر دی هغه قادیانی دی داغه 25 جنوری 2022 باندې نوکری ختميږي او زمنګ موجوده حکومت دی قادیانی ته نوکری نورم سیوا کوي چې ته قادیانان نورم راول ځان لبرتی کا نن موږ مسلمانان یو زمنګ د مسلمان د ملک آئین اسلامی دی لیکن چې کوم خلق په اقتدار کې ناس دي هغه د اسلام او د دین باغیان دي هغه سره د پیغمبر محبت په زړه کې نشته په خلی باګر چې کلمه لا اله وای لیکن ایمان په نشته تقادیانی ته ولې دومره ترقی ورکې استاد ملک په قانون کې قادیانی زنديق دی استاد ملک په قانون کې قادیانی د دایره اسلام نه خارج دي او ته د قادیانانو سره دومره عاشق
دومره د هغې سره ستا محبت دی چې په یو محکمه کې مسلمان کېناستی شي په هغې باندې به ته یو ملعون قادیاني مرتد کېنې دا زموږ د مسلمان قانون دی دا زموږ د مسلمان ملک دی افسوس دی په داسې افسرانو دوی به په دې نجسه او په دې پلیته خولې باندې وایي چې زموږ به امام الانبیا سفارش کوي امام الانبیا سفارش د مسلمان کوي ستا غوندې منحوس انسان امام الانبیا سفارش کوي تم په دې تمه چې زه امتی د محمد رسول الله یم ستا په دې مرداره خولې باندې لعنت چې ته یو قادیاني ته ترقي ورکې او تم ځان د محمد رسول الله هغه امتی شمارې چې په آخرت کې به ته د هغه په امت کې جنت کې پاسي افسوس حال لاره د دغه په حواله سره نن 2:30 بجې مسجد قاسم علي خان کې زمونږه صوبې چې کوم امیر دی عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت مفتی شهاب الدین پوپلزی سے پنگرانه کې یو احتجاجی ریلی ده هغه کې با د مشرانو تداخی چې منګ هر څه برداشت کولی شو خو د امام الانبیاء د دشمن ترقی نشو برداشت کول هر څه برداشت کولی شو خو ستا یارانی د قادیانی سره منګ نشو منلې غلا دي منو لوی غلې دا دې منو چې ملک ته ټول تباہ کړ دا دې منو چې غریبانان دې د لګم لکړل خدا دې نه منو چې ته یو نجس یو قادیانی ملعون په دې خپل دور اقتدار کې ترقی ورکې ولستا په ملک کې افسران ختم شو د دغه ځای د دغه کورسې اهل د دې اوهدي مسلمان اهل نشته خدا د پشان خلق دی دې چې چار اوستري اغم د یاران دی اغم د پشان دی دې خروست سم خلق نه دي خو قادیانان روستري هغه خلق روستري چې هغه د دین بیزار خلق منګ تاسو مسلمانان یو کم ملګری فارغي او دغه مجلس کې شرکت کول شي الله پاک به تاسو اجر درکې کم از کم زمون استاد امام الانبیاء رحمت للعالمین په آخرت کې به زمون استاد سفارش کوي او بل کم از کم د دې نیکانو خلکو سره مينو ساتو نن زمون دی محله کې زنانه او فات شوی ده لال غمیر جی سیب دی مور ده زمون مدرسې ته براتل ډېر نیک زنانه او مشر زنانه و الله پاک دی وتا قبر انوار او باغی چو ګرځي بل کوشش کو کم از کم د دې خپل دین دا قدر پس خپل زړه کې پیدا ګور یو د خلی ایمان دی او یو د زړه ایمان دی په خلی باندې ته دروازه سل پیری وای زه مسلمانم ګردا مسلمانی نه ده مسلمانی دار چې ستا په دې ځکه ایمان دی مسلمانی دار چې تا د الله او د پیغمبر یو ارشاد راشي او تی پزړه کې ومنه چې یقینا دا بالکل حق دی او زه په عمل کوم منګو تاسو انجام موریدو د سودخورو انجام موریدو د غیبت انجام موریدو د جهاد انجام موریدو او د شان د زکات نو ورکول انجام موریدو د منس پرې خودن انجام موریدو او په خپل علم د عمل نکول انجام موریدو کم از کم تیاری کم از کم د دې سيزن نزان ساتو امام الانبیاء بزم استاد سفارش کوي الله رب العالمین نے منګو تاسو عمل کول توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الله پاک تزمن د ټول ګناهونه معاف د نیکه توفیق راکا د عزت د خوشالو جنہ کا من ټول ته په دغه خپل دین په دغه خپل عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفی باندې استقامت نصیب کا د هر گمراهی بی دینه نه من ټول ساته الله پاک دا کم قادیانی ترقی کیږي الله پاک زمونږ دی مشران ته هدایت ورکا زمونږ دی مشران تر دین او د اسلام او د مسلمانې محبت نصیب کا چې دی قادیانانو سره هغه قانون وکي چې کم د ملک د آئین او د اصول قانون دی الله پاک او کوم کسان د قادیانانو مرګتیا کوي الله پاک په آخرت او دنیا کې د دې سره ناکام الله پاک څوک زمونږ د پیغمبر ګستاخی کوي زمونږ د پیغمبر دشمنی کوي الله پاک د دنیا او د آخرت ذلت او رسوایی او متوجه کا ته زمونږ د دین حفاظت کا زمونږ د مدرسو جماعتونو زمونږ د مسلمانانو نارینو زنانو او زمونږ د دی وطن الله حفاظت کا دشمنان چې سمره دي سمره غله ډاکوان دشمنان د مسلمانانو د جماعتونو
جماعتونو مدرسو دي الله ته په خپل قهر او غضب سره ناکام کا ته زمونږ د دین او زمونږ د وطن حفاظت وکا للغمیر جی سیب دی مور او پاتې ودا دوه کې چې الله پاک مغفرت تام نصیب کی الله پاک پسماندگان ته صبر جمیل ورکی څومره نیک اعمال کړي الله په خپل دربار کې قبول کی قبر الله پاک د انوار او باغچو ګرځي اکثر به زمونږ درس ترات لمشر زنانه وا او ډیر خدمت وکاو الله پاک دغه خدمت او دغه اخلاص او دغه عبادت په خپل دربار کې قبول کی مونږ ټول ته الله پاک د آخرت د تیارې توفیق راکړي پناست ملګر کې څومره بیماران دي ټول ته شفای کامل عاجل ورکړي تمام دنیا کې تردید د څومره مسلمانان وفات شي سره زمونږ د والدي الله پاک مغفرت تام نصیب کړي څومره ملګری مسافر دي الله پاک د مسافر په حال باندې او رحمېږي د مسافر تمام ضرورت د خپل خزانو نه پوره کړي الله پاک منګه د دې موجوده حکمران چې دا کوم ظلمونه دي کوم ګرانې دي کوم زیاتی دي اسلام د دین دشمنۍ دي الله پاک موږ ته په حیا او په عزت کې خلاص کړي الله پاک د زمونږه ناصر او مددگار شي زمونږ د دین حفاظت کی د جماعت اول نه تر دې دمو پورې سمره خدمت او چاندې اخلاص چا کړی مالی جانی الله ته خپل دربار کې قبول کی زمونږ د جمع کې ډېر ملګری د نور محلو ناراضي الله پاک دې ملګرو په قدمونه پتل د نیکه کې واچي موږ ټول ته د جمع د مانزه توفیق راکړي د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ رسوایی عذابونو او د نقصان نه موږ وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین